بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن واتبعوا غرائبه وغرائبه حدوده أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى فضل و کرم او مهربانی ده د قرآن کریم استاز ملاویدل او د قرآن کریم د زده کړې ماحول نصیب کېدل الله تعالی دې موږ او تاسو ټولو ته د قرآن کریم صحیح استادان لکه چې څنګه موږ ته خپل مشایخ را نصیب کړي دي الله تعالی دې آینده کې موږ د دغه شانتي استادانو نه چرته محروم نه کړي او الله تعالی دې موږ ته داسې ماحول چې باغی کې د قرآن کریم زده کړه په آسانه طریقه باندې کیږي هغه دی الله تعالی مونږ ته نصیب کړي زما مشرور خطیب لا مثال هغه مخ کې د قرآن او د سنت انوارات بیان کړل او رستو زما شیخ محترم زمنګا د ټولو استاد حضرت شیخ صاحب الله دې دا غي عمر او صحت کې برکت واچي او الله تعالی دې زمنګ د دعاګانو د پاره هغه لا برکتی عمر نصیب کی هغه به ان شاء الله الرحمن قرآن کریم اخیری سورتونه وای الله تعالی دې زمونږ مخې ته داسې خبرې راولي چې هغه زمونږ او تاسو د خلاصون او الله تعالی ته د نزدېکت ذریعہ ګرځي شیخ صاحب د پنځپیر مدذله العالی کله یو مثال ذکر کړي هغه فرمایي چې د یو بوټي قیمت دا غبوټي د لرګینا او دا غبوټي د میوې نه معلومیږي یو بوټه ده چې هغه څومره قیمتي وي دا بس پته لګي نو کله هغه لرګي قیمتي وي او پایدار وي یا دا غي میوه قیمتي وي نو آغا
بوټه هغه مر قیمت والا وي د خلکو په نظر کې درون وي او د هغې یو لوی مقام وي دغه شانتي سړی د یو کتاب د یو تحریک د یو نظام او د یو دستور مقام معلومول غواړي نو د هغې میوجاتو ته دې وګوري د هغې ثمراتو ته دې وګوري چې د هغې څه میوې دي او څه نتیجې دي نن سبا اکثری ذهن آغا مادی دے مادیاتو طرف تا توجہ ډیر ده نو په هر یو سیس کې فائدې ګوري هر یو سړی هیرسناک دي او هغه فائدہ ګوري نو قرآن کریم درس توم کینی او قرآن کریم زده کول غواړي یا یو خپل بچه هغه مدرسه کې داخلول غواړي یو عالم ته کېنول غواړي نو د هغه په ذهن کې دا خبره وی چې یاره د دې به څه فایده وي که زه بچی مدرسې ته بوزم او زی جماعت ته بوزم نو ما ته به د دې څه فایده میلاویږي په هر یو څیز کې منګه فایده ګورو او د فایدې سوچ کوو د مسلمان د پاره د قرآن کریم بارکی دومره پورا وا چې دا زمونږه د ایمان کتاب دی مونږ په دې باندې ایمان راوړی دی دا د الله تعالی را لېږلی شوی کلام دی دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام مونږ ته زمونږه د ژوند دستور او زمونږ د ژوند قانون هغه را لېږلی دی مونږ الله باندې ایمان دی په پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې ایمان دی او زمونږه په قرآن کریم باندې ایمان دی نو بس دومره خبره کافی وه چې مونږ په دې باندې خپل ټول طاقتونه خپل ټول استعدادات خپل بچی او خپل جیدادونه هغه مونږ په دې باندې قربانولې زمونږ د ژوند په ترجیحاتو کې زمونږ په ژوند کې بهترین چیز هغه قرآن کریم وی او زمونږ د ژوند بهترین اوقات قیمتي وختونه هغه وی چې هغه په قرآن کریم باندې صرف کېدلی زمونږ د ژوند بهترین کړاو هغه وی چې په قرآن کریم باندې وی زمونږ په اولاد کې بهترین اولاد هغه وی چا په قرآن کریم باندې لګیا وی او د قرآن کریم طالبان وی زمونږ په جیداد کې بهترین جیداد هغه وی چا په قرآن کریم باندې او د قرآن کریم د پاره قبول شوی وی زمونږ په مال کې بهترین مال هغه وی چې د قرآن کریم د پاره لګېدلی وی زمونږ په ساونو او زمونږ په منټونو کې هغه منټونه او هغه ساهونه انتهایی قیمتي وی
چې کوم د قرآن کریم د سوري د لاندې وي او چې کوم د قرآن کریم د انواراتو او کوم د قرآن کریم د نور د لاندې وي نو دا صرف موږ له کافي وه خو مادي ذهن دنیادار ذهن هغه دا ګوري چې یاره ما ته به په قرآن کریم څه ملاویږي هغه د دې شوقي دی چې هغه دا وګوري دا یو سړی معلومول غواړي د قرآن کریم قیمت معلومول غواړي د قرآن کریم د محنت د هغې نتیجه هغه معلومول غواړي نو لږ د احساس وکړي او لږ د فکر وکړي او نظر د لږ غلی چې په کوم دور کې قرآن کریم نو په هغه وخت کې څه چلو او چې بیا قرآن کریم راغی نو بیا څه چلو شو قرآن کریم نو په دې جهان باندې سو قرآن کریم آواز نو د قرآن کریم تحریک نو د قرآن کریم عقیده نو د قرآن کریم عمل نو قرآن کریم سره علل او سو شو قرآن کریم په یو دوو ټکو کې هغه خبرې راجمع کوي او مونږ ته وایي واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم على شفا حفرة من النار فانقذکم منها قرآن کریم چې دی دا یو عجیب کتاب دی سمندر چې دی نو دا په کوزه کې را بندی د تاریخ لوی لوی پاڼې چې دي نو هغه په یو دوو ټکو کې راجمع کي زمونږ استاد ډبر سابق سے فرمایي وی کتاب مستبین من علیم کتاب مستبین من علیم وجیز النظم للذکرى یسیر ثقیل القول القاه الالہ ثقیل القول القاه الالہ عجزنا لحمله الصم الصخور قرآن کریم یو داسی کتاب دی چې د دې ټکی چې دی نو دا ډیر لنډي او ډیر مختصر دی خو چې کله دا کولاول غواړي او دې پراخه کول غواړي نو قرآن کریم چې دی نو دا بیا ډیر اوږد کتاب دی علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی سورۃ فاتحه ته وکتل علی رضی اللہ تعالی عنہ په یو نظر نو یره چې لیکل په وکما نو یو وخ په وړي دي چې په سورۃ فاتحه لیکل وکم نو یو وخ په سکی بیا ورته په جوور نظر باندې وکتل وی چې یره لیکل په وکما نو سلویخ خوخان به یوسی سلویخ خوخان به یوسی قرآن کریم سمندر په کوزه کې را باندې او قرآن کریم کې دومره زور دی قرآن کریم کې زور دومره دی چې الله تعالی قرآن کریم ته درنه وینا ویلي دي او الله تعالی وی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله قرآن کریم چې دی نو دا دومره دروند دی چې لوی لوی غرونه د برنگ دا غټ غر کې مور چې دی نو دای نشي برداشت کولی دا غرونه چې دی نو دای نشي برداشت کولی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره پاغي کې د غرونو نه زیات زورو
د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زړه دومره مضبوطو چې دا په الله تعالی نازل کو ډایرکټ په نازل کو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زړه چې نو هغه برداشت کو ثقيل القول القاه الاله عجزنا لحمله الصم الصخور قرآن کریم درنه وینا ده قرآن کریم عزتمند وینا ده هغه پس یو ټکی کې سالم تاریخ را جمع کو د قرآن کریم نمخ کې چې کوم سیاسی حالاتو هغه په یو ټکی کې وایل د دنیا چې کوم انتظامی حالاتو نن سبا خلق وته سیاسی حالات وي څه وته وي سیاسی حالات انتظامی حالات د خلقو کله کلویری یو بل سره ناس تپاستا هغه څنګه قرآن کریم وای بس حالاتو دشمنی او دشمنی وا د دشمنای ماحول خلق د مال دشمنانو خلق د ځان دشمنانو خلق د بچو دشمنانو خلق د یو بل دشمنانو قبیله د قبیلی دشمنانو ملک د ملک دشمنانو په دې سالمه دنیا کې د عداوت ماحول او دشمنی وا یو بل ته مشتو غریبانو دا د دنیا سیاسی حالت د جنگونو حالت چې وی ګوري نو تاریخ والو په دې باندې پاڼې ډکې کړې دي پاڼې نه جلدونه په ډک کړې دي قران کریم په لنډو خلاص کړه وی کنتم اعداء د قران کریم نمخ کې دشمنای وی بغضونه حسدونه دویم دا غي دینی حالت د دین حالت هغه په یو ټکی کې بیان کو په یو ټکی کې ویل کنتم على شفا حفرة من النار بس تاسو مړه کېدل او دوزخ ته تلل برابرو بجلیګر استاد خدای وبخي هغه به کاته کېدل او کېوتل سو برابر دینی حالت د دنیا داسې د دنیا دینی حالت داو چې د الله تعالی د رضا ځای پکې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام روایت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ان اللہ نظر الى سکان العالم فمکتهم عربهم وعجمهم الا بقایا من اهل الكتاب اللہ تعالی دنیا والو تا اقتل او عربهم وعجمهم ناغد اللہ تعالی خوخنو پاگی کی دا اللہ درست اگی تا اللہ تعالی قهرو پاگی دا اللہ تعالی قهر نازلو دا قرآن کریم دا نازل دلو نمخ کی پا دنیا کی دا اللہ دا رضا زینو یعنی پچا کی دا سی عقیدہ نوا پچا کی چینو نو حالات داو دا حالاتو خپلو کې خلق سیاسی ژوند دی تباو او دا غي مذهبي او دینی ژوند چې وو نو هغه تباو بربادو الله تعالی د کله اراده وکړه د دنیا د اصلاح او د دنیا د سماولو دا خلق د یو بل تدرانیزدې کولو او د خلقو د جنتیانو کولو او د خپل رضا د ځای پیدا کولو الله تعالی اراده وکړه نو الله قران کریم راولېګو الله تعالی قران کریم راولېګو حالی ذکر کوي او تر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا دو قرآن کریم نمخ کی یو قسم تیاری وی ظلماتو تیاری وی ظلماتم بازوها فوق باز گٹا ٹوپ اندیروا ہر طرف تا تیاری وی اللہ تعالی چھ دے آغا تیاری رنا کولی
هغه تیارې د رڼا کولو دپاره د زړه روښانه کولو دپاره د عالم د روښانه کولو دپاره الله تعالی یوه رڼا راولېږله یوه نسخه د کیمیا راولېږله چې هغه نسخه د علم وه الله تعالی د علم نسخه راولېږله د څه شي نسخه راولېږله ویښېږي که نه د څه شي نسخه راولېږله د علم قرآن مجید کې قرآن ته علم ویلی دي انزله بعلمه قرآن مجید علم دی صحیح ده که نه قرآن مجید څه دی علم دی او د قرآن مجید نمخ کې دور هغې ته جاهلیت وي څه ورته وایي جاهلیت جاهل ناپوهه ته وایي د قرآن مجید نمخ کې که خلق د یو بل دشمنانو او که خلقو الله نه پیژندو نو دا ځکه چې هغې کې علم نه و څه پکې نه و علم پکې نو الله تعالی داسې علم راولېږو چې دا خلق یو بل مو پیژني چې مونږ خو د یو مور او پلار سیو اولاد یو بچی یو رونه یو دا خلق به یو بل مو پیژني او ما به مو پیژني نو د ځان خودلو دپاره او د یو بل د خودلو دپاره الله تعالی د علم رڼا راولېږله فکر هم دی که نه د علم رڼا راولېږله کم علم دی او کم رڼا رالیږلې ده هغه آیاتونه وګوره او هغه علم وګوره چې کم الله تعالی دنیا ته رالیږلی په کم باندې دنیا روښانه شوې وه په کم باندې هغه دشمنۍ پر ورولۍ باندې بدلې شوې وي او په کم باندې هغه خلک چې هغوی ته د الله تعالی غضب د الله تعالی قهر متوجه او په هغوی ته په دنیا کې زیری رالل چې رضی الله عنهم ورضوا عنه هغه کوم علم الله دا په دې وخت کې اوس وخت کې خلک دا خبره کوي چې یاره علم رڼا ده او علم روشنی ہے او علم زده کول پکار دی او یاره ناپوهي ده علم خود دا چاو نه پیژند چې هغه علم کم یو چې الله تعالی کم علم دنیا ته رالیږلی و کم یو علم دی چې کم باندې دنیا سمه شوې وه په کم باندې روښانتیا راغلی وه هغه علم و چې قرآن کریم کې د هغې علم سره اسم یو ځای شوی دی اقرأ باسم ربک الذي خلق اقرأ باسم ربک الذي خلق اقرأ ولولا لستل کوا خدا سی لستل کوا چې باسم ربک آغا علم چې هغې سره اسم وي چې کم علم سره اسم نوي کم علم سره اسم نوي نو هغه به د دنیا د روانۍ سبب ګرځي خو د دنیا د آبادۍ سبب نه ګرځي هغه علم چې هغې سره اسم ملګری وي اقرأ باسم ربک الذي خلق چې کم یو پویا او کم یو علم سړی الله تعالی طرف ته نږدې کوي چاته نږدې کوي الله تعالی ته نږدې کوي نو څومره چې دی الله ته نږدې کېږي نو دومره به د یو بل ته نږدې کېږي هغه علم چې هغه په روح باندې ولګي او هغه د روح ترقی راولي او د الله رب العزت طرف ته کی او کم علم کې چې تن پرستی وي او کم علم چې صرف د بدن د پاره وي صرف د انسان د بدني ترقۍ د پاره وي چیرې د جامې خیوا غوندي د کوټه مزیدار جوړ کی او د سورلی خېستو کی په خصیص کې چې کمندنو سور شي او خوخري او خج کمندنو واغوندي دک علم چې دی نو دا د انسان د یو طرف علم دی
دا د نیم انسان علم دی او نیم ور سره پاتې دی. دغه انسان چې دی نو دې کې دا انسان د نورو حیواناتو سره برابر دی. دا نور زناور چې دي نو هغه هم خوراکونه کوي، هغه هم خوراکونه کوي. دا نور زناور چې دي هغه هم ځان د ګرمۍ او د یخنۍ نه څه کوي؟ بچ کوي. د ګرمۍ او د یخنۍ نه ځان بچ کوي. هغه هم خپل فایدهمند څیز او خپل نقصاني څیز پیژني. صحیح ده کنه؟ نه پیژني. ته خر ته پولاو کېده خی مزیداری تیکی ولو که خر ته او ته کېده چې دا وخوره دا تیکی دي تیکی ده ګډ تیکی دي او به خوري. هغه له شوتل راوړه خو مزیدار ته بیا ګوره. هغه پیژني چې زما د فائدې څیزو څه د مسلمانه شړشم نه خوري ته خلا په کله نوټ څه یاد دا سګړ او بیزه ده هغه کنزل لګوت خو دا سګ نه زما د کار نه دی په پوزه پیژني. اپ انسان لا دومره تجربه کار نه چې اسمره تجربه کار دي. یو سړی ما ته وی دا تعلیم زکه خره چې دی بیا وي په دوايي باندې ایکسپایر ډیټ پیژني. څه پیژني؟ ایکسپایر ډیټ. ما ورته وی مې تاسو په لیکلو پیژنې زمونږ زنانه دا سراوالي داسې وی دا به خراب شوی. مې 2 میاشتې په کې لا پاتې چې غي یو غورځي. مې په بوی باندې پیژنې ته په لیک باندې پیژنې چې را ایکسپایر شوی دا او کنه ایکسپایر شوی. هغه پوزه لداسې کوي دا به خراب شوی لرکوا ای نه استعمالي. وی دا خو پروسه کال لاوړي دي سکاله دا ګولای مخري وي ای په دې باندې پیژنې. کوم علم چې هغه سړی ته الله خو دا انساني علم دی او کومه پویا چې صرف د بدن ترقی ده هغه حیواني علم دی. هغه حیواني علم دی. دا خو بس انسان دی د زناورو نه لګه ترقی وکړه او لګ په عقل باندې ځان له کور جوړ کو. ګنی په دې بار غره کې غارونه نشته څو غارونه پکې نه دي او دا زناور پکې وردن نکیږي ځان نه ګرمۍ نه بچ کی د باران نه بچ کی د یخنۍ نه سکی بچ کی. خو انسان لګه تجربه وکړو ځان له خپل مزیدار لانټر به واچو رنگ منګ به پکې کو چې ناس یو خوان بکې بس دومره مسله. دا بدن چې دی دا بدن دا خرم لري زناور نور سيزونه دا خر ارسه چې دی نو هغه دا بدن لري. د دې بدن په فائدو او په نقصان باندې هغه هم پويږي. نو که یو سړی علم دی لکه او پوهه دی له حاصلې چې زما دا بدن په آرامي. صحیح ده کنه؟ زما بدن سوي په آرامي او زه خو خورم او خو غوندم. ذالک مبلغهم من العلم. د علم مقصد دا د علم مقصد قران کریم د دې سړي بارک وي فارزم من تولى عن ذکرنا فارزم من تولى عن ذکرنا مخوال ودا غچانا تولى عن ذکرنا چاغه زما د علم نه مخواړو ما چې کوم علم را لګلو چې دا غي په ویلو زه یادې دم نو دا علم مو ذکرمو قرآن ذکر دی کنه چې دا غي په ویلو زه یادې دلم فارز من تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا. او دو صرف دا دنیاوی جوان سره کار دی دا لند جوان بیکار جوان دی گیڑی سره کار دی او دو صرف چې کمدنو شهوت البطن او شهوت الفرج سره کار دی. دا یورفی علم نه او دا یورفی فلسفه ده چې د انسان چې نو د تا د بدني سہولیات وي. د ټول علم خلاصه د یورپ چې دا او د ټول تعلیم خلاصه د یورپ چې دا هغه عزت مند خېټه ده. څه شه دی؟ عزت مند خېټه ده. زمیدار په پټی کې هغه سخت برداشت کی او ډوډۍ وخوري او بل د پکی د لاندې کړه چیرلی نوټونه والی او ډوډۍ وخوري. صرف دومره فرق دی. نو دومره فرق دی. کم علم چې د اسمان نه راغلو
کوم علم چې د اسمان نه راغلی و هغې انسان اسمان ته رسو پوه نه شو کوم علم چې د اسمان نه راغلی دی هغه انسان واپس چا ته رسوي اسمان ته رسوي هغه بنده ته الله ښیي هغه علم سړي له الله تعالی سره تعلق راولي او چې کوم علم د اسم نه جدا دی هغې کې خودغرضي ده هغې کې خودغرضي ده د هغې نتیجه بغض دی د هغې نتیجه حسد دی د هغې نتیجه کینه ده د هغې نتیجه یو بل سره عداوت او دشمنی ده د هغې نتیجه دنیا له تخریب روانۍ ورکول دي د هغې نتیجه بې حیایي ده د هغې نتیجه فسادونه دي چې کله تک علم سره دا چې کوم د دنیا علم او دې سره امتزاج د اسم راغی او دې دا د الله په قانون شو دا دنیاوی علم دا سکول دی کالج دی دا یورپی علم په دې سره د الله تعالی علم یو ځای شو د الله رب العزت تعلیم د قرآن کریم ولا یو ځای شو او دې له رخ سم کو رخي ولا سکم سم کو برابر کولا نو دا علم بری بیا الله ته ورسي علم سره چې کله اسم جدا شوی دی نو دغه ځای نه تباہی راغلی ده تو الله تعالی چې کوم علم را لګلو نو هغه د اسم سره یو ځای وو اقرا بسم ربک الذی خلق او دې ته نسخه د کیمیا ویلې وه دا د کیمیا او دا د بدلون نسخه وه چې خلق چې دی نو الله تعالی سره یو ځای کوي دا د خاورو نه جوړ انسان دې کوم ځای ته رسوي هغه ځای ته رسوي چې د کوم ځای نه دا انسان راغلی دی یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا خونن رونو منگا د مغربی میډیا شکاریو او په مونږ باندې د مغرب دا سور دومره تیز شوی دی چې په مونږ باندې د قرآن او د سنت د تعلیم والا خلق هغه بیکورډ په نظر باندې راځي زمونږ نظر صرف هغه بدن ته دی زمونږ سوچ چې دی او فکر چې دی زمونږ سوچ او فکر هغه صرف او صرف د دنیا ګرځېدلی دی او دنیا طرف ته شوی دی نو د بدن خیال ساتو خو چې کوم الله تعالی په موږ کې اصلي جوهر دی د هغې د تربیت موږ خیال نه ساتو الله تعالی زمونږ مربي دی الله تعالی زمونږ تربیت کوي نو زمونږ د تربیت د بدن دپاره د کائنات او د دې ځمکې نه څیزونه رالیږلي دي بدن خاورین دی نو د دې د تربیت دپاره د خاورو نه څیزونه پیدا کړي دي او روح چې کوم دی نو امر ربي دی روح د بره نه راغلی دی نو د دې غذا چې ده نو هغه د بره نه راغلی ده نن ما او تا سوچ وکړو د مسلمان اصل وجه هغه دا ده چې موږ په تعلیم کې د غیر نه چې کوم دی نو اثر قبول کو نو د هغه په تعلیم کې د هغه شاګردان شو او چې د هغه زمونږ په کم کار کې شاګردو نو موږ هغه د هغه علم ونه خو بلکې هغه علم ښودل پرېږدوه موږ په خپله چې کوم دی نو هغه علم پرېښودو هغه علم پرېښودو موږ صرف او صرف بدن طرف ته متوجه یو یو سوچ کو یو فکر کو او ځان سره یو تخمینه ولګو چې په یو علاقه کې او په یو کلی کې د دین تعلیم ځایونه ډېر دي او که د دنیا تعلیم ځایونه ډېر دي او بیا دا سوچ کو او دا فکر کو چې آیا دا فکر او سوچ کو چې په کوم سکولونه دي د هلکانو دي او د جینکو دي په هغې کې د علاقې خلک څومره دی او چې کم مدرسې دي نو په هغې کې د علاقې خلک څومره دی د علاقې خلک څومره دی موږ ځان سره سوچ کو فکر او احساس د دې خبرونو کو موږ خپل بدن
هغې له هم زور ورکړی دی، نفس له موږ زور ورکړی دی، او روح چې کوم دی نه موږ مفلوج پرېښودلی دی، هغه موږ پرېښودلی دی او ډېر رست هم پرېښودلی دی. دا قرآن کریم روح الله تعالی زموږ د روح د علاج لپاره را لېږلی دی. د قرآن کریم هر یو آیت، د قرآن کریم هر یو حکم په هغې سره زموږ روحاني ترقي ده، روحاني ترقي ده. په هغې سره زموږ ایمان هغه زموږ د روح ترقي ده. که مونځ دی، که روژه ده، که زکات دی، دا هر یو څیز داسې دی لکه څنګه چې بنده یو ونې ته اوبه ومچوي، د نور خیال ولهم ساتي، د پاڼو خیال ولهم ساتي، د سپري او د چینجي نه هم بچ کوي. زمونږ په دې روح باندې قسمه قسم بیماری راځي او دله تقویت پکار دی، دله قوت پکار دی. مقوي غذاګانې هغه چې دي، مقوي غذاګانې هغه د الله اوامر دي چې د احکامات باندې موږ عمل وکړو، د قرآن کریم په حکمونو باندې موږ عمل وکړو. نو دا عمل زموږ د قرآن کریم باندې عمل دا داسې ده لکه سړی د طاقت خوراک کوي، او د ګناهونو نه ځان بچ کول دا داسې دي لکه یو سړی چې د ضرري څیز نه ځان بچ کوي. نو موږ د بدن دپاره د طاقت خوراکونه کوو او د ضرري څیزونو نه چې کم بدن کې یو سړی دی زکام ورته لګېدلی دی او سینه یې خوږېږي ټوخېږي، نو چې غوړ ورته کېدي وي دا ماله نه دي ښه، دا ماله نه دي ښه، نو هغه ضرري څیز نه خوري. موږ چېرته د روح باره کې دا ویلي دي چې دا دروغ ماله نه دي ښه، دا غیبت ماله نه دی ښه، دا چغلي ماله نه ده ښه، دا په غم او په ښادۍ کې رسم او رواج ماله نه دی ښه. دا زمونږ د روح مضر څیزونه دي او دا نیک اعمال چې دي نو دا الله رب العزت زمونږ د بدن دپاره رالیږي. دا نیک اعمال د روحاني ترقۍ دپاره دي او دا ګناهونه دا ضرري څیزونه الله تعالی زمونږ تربیت کو. قرآن کریم روحانی غذا ده او الله تعالی موږ له رالیږلې ده. ارمان یو قسم تربیت هغې پسې موږ وایو غنم د الله لوی نعمت دی، جوار د الله تعالی لوی نعمت دی، چاول د الله لوی نعمت دی، غوښې د الله لوی نعمت دی. دا څیزونه ګورو، دا مو نه ویل چې قرآن د الله لوی نعمت دی. بدن هکه زمونږ ډېر غټ شي خو چې زمونږ روح کمزوره دی نو هغې ته الله تعالی انسان نه وایي، د سره ورته الله تعالی انسان نه وایي. زمونږ د بدن خیال ساتل هغه انتهایی زیات دي. خپله معاشره کې مونږ وګورو او سوچ وکړو مونږ نو روحاني ترقي هغه مونږ بلکل پرېښودلې ده. چلاسي بابا یو ځای کې ذکر کوي خدایا تن پرستی عام شد، خدایا تن پرستی عام شد اندر دیار ما، خدایا تن پرستی عام شد اندر دیار ما. وی اے الله د بدن بندگی او د بدن خیال ساتل هغه زمونږ په وطنونو کې ډیر زیات شو. خدایا تن پرستی عام شد اندر دیار ما. اے الله د بدن خیال ساتل هغه انتهایی زیات شو. روخی مردم بفضلت سوی جا بوده چی خوش بوده، روخی مردم بفضلت سوی جا بوده چی خوش بوده. وی اے اللہ کدی انسانانو توجه او د دې بندګانو توجه چې دی هغه لږه غونته کې دی روح طرف ته وي او ستاره دی کتاب طرف ته وي د قرآن کریم په طرف باندې وي. نو یا الله دا به څومره خوام منګه د الله تعالی دا یو طرف چې دی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. د بدن د ترقۍ لپاره منګه د دنیا مختلف څیزونه زده کوو او د دنیا مختلف فنونه زده کوو، خو د روح د ترقۍ لپاره منګه د الله تعالی را لېږلی
کړی شوی علم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله تعالی د طرف نه راوړو هغه کیمیا وا منګ او تاسو ټول چې د الله رب العزت سره یو ځای کولو د قران کریم انقلاب چې هغه داسې بدلون راوستو جو خود نہ تیرا پر دوسروں کے راہی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا تو قرآن کریم دا تعلیم دا اثرو او من کان میتن فاحییناہو قرآن کریم ملکو من رابیدار کرل او سنگ رابیدار کرل چا غیبیا نور خلق رابیدار اول قرآن کریم دا تعلیم اثر داو چا غیب اگی ماڑ کرل دا قرآن کریم دا تعلیم اثر داو چا غیب ذلیل عزت من کرل دا قرآن کریم دا تعلیم اثر داو چا غیب غلامانو تا تاج دا بادشاہ چلے نو آغای ور پسر کو جو خود نہ تیرا حبر دوسروں کے راہی بن گئے جو خود نہ تیرا حبر دوسروں کے راہی بن گئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ با کل کل زان تو قتل نوی ویو فرمائل الحمدللہ اللذی جعل الدین قواما وجعل ابا ہریرہ اماما یا اللہ ستا شکرنا اللہ جعل الدین قواما اللہ تا خپل دین مضبوط کو وجعل ابا ہریرہ اماما ابو ہریرہ دی مقتدا وګرځاو چاغن هم خلق راضی او دین تی نزدکی یا خوا غشبا چې ابو هريره دی یوې ښځې غلامو او د هلته نه راو تښتېده د مدینې منورې په طرف باندې راغی او چې اسلام قبول کوم په هغه شپه کې ورته ډېره سخته وه نو وی فرمایل وی کله کله سوچ به کو وی یا لیلة من طولها وعنائها یا لیلة من طولها وعنائها على انها من دارة الكفر نجتي ویسو سخت شپوام او سوگ دشپوام خو الحمدللہ اللہ پیسو دو کفر نخلاص کرمام او زا اللہ تعالی اسلام درا استلم صحابہ کرامو تاریخو گورام اغیی چی دے نور تای لار خودل شروع کرل کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا اغیی چی دے قرآن کریم راواغستو او خپل بدن پری خودو روح طرف ته توجه وکړه هغه الله رب العزت اصل انسانانو ګرځول الله تعالی چې انسانان وای هغه صحابه کرام ته وای وایذا قیل لهم آمنو کما آمن الناس بل يحسدون الناس صحابہ کرام عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی نحن الناس دون الناس کہ انسانان ہی نمنگیو الکاملون فی الانسانیہ العاملون بمقتضى البشریہ انسان چے انسان دے راغب روح بانے انسان دے اب بدن بانے انسان دے چے کم یو سڑے صرف دا بدن خیال ساتھی یا خادم البد کم تصال خدمتی تطلب الربا فیما فیه خسرانو دا دا گیڑی نوکر دا یوازی دا گیڑی نوکری کئی دا دا یورپی تعلیم اثر دے قرآنی تعلیم دا دے چه دا علم چه دے دا دا اسم سر یوزائی کا او خپل روح باندے او لگوام او دا روح تی دا اللہ رب العزت پا تربیت پاندے روان کا قرآنی تربیت چه دے راخ پل کا اغبر یو عجیب لاری تورسی ان هذا القرآن یهدی للتی ہی اقوام ان هذا القرآن یهدی للتی ہی اقوام تو قرآن کریم مقابلہ کی چکم لاری دین وغا کگی وگیری بلوت الناس فی هذا المعاکی قرآن سنت لی سیرفیون بلوت الناس فی هذا المعاکی فمنهم زائغ لا خیر فیه ومنهم جائز تجویز شکی قرآن کریم چلے آغا سیدہ لارخی آغا لارخی چی سیدہ اللہ تعالیٰ تتلیدہ یهدی
للتي هي اقوم من كان يرغب في النجاة فما له سوى سنة المصطفى فيما أتى فاتبع كتاب الله والسنن التي أتاها رسول الله الأمين المصطفى فذاك سبيل مستقيم وغيره سبل الغواية والضلالة والردى تو قرآن کریم مقابله کی کاغذ ما استاد کلی علا کی رسمونه او رواجونه دي کاغذ الله حرام شوی سيزونه دي سودونه دي شرابونه او کبابونه نشي او تماشي دي تو قرآن کریم مقابله کی چې کم یو ازم دي او کم یو قانون دي کاغذ جمهوریت په شکل له کاغذ کمیونیزم په شکل باندې دي کاغذ ماسونیزم دي کاغذ مانیزم دي کاغذ مزدکیزم دي کاغذ نیشنلزم دي تو لیبرلزم دي تو قرآن کریم مقابله کی چې کم یو ازم او کم یو علم اگر استل کیږي هغه د دنیا د تباہی او د دنیا د فساد ذریعہ وي یو قرآن کریم چې هغه کله مسلمانان راواخلي او انسانان راواخلي هغه ملکی نو دنیا کې ووم هغه د عزت په بام باندې ودرېږي او آخرت کې ووم الله تعالی ته ورسیږي او آخرت کې ووم د نجات په بام باندې ولاړي دا قرآن کریم زمونږ سیده لار ده پکار ده چې زمونږ او ستاسو استعدادونه زمونږ طاقتونه زمونږ بچي زمونږ مال او دولت هغه چې کم قیمتي وي هغه په قرآن کریم باندې ولګي او د هغې روح چې دی هغه ټول په طرف د قرآن کریم باندې وي الله دې موږ له صحیح عمل کولو توفیق راکړي.